بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اول حصے الدرس الثامن والعشرون یعنی 28 نمبر درس ته د کتاب د سر نه 116 نمبر سبق ته. نن به مونږ د الدرس الثامن والعشرون کې خط په ازده کو، لیکل او ویل به ازده کو، خو د هغې نه مخکې مونږ د الفاظو معنی ازده کو چې دا الفاظ کوم مونږ دلته اوس لیکلي دي او دا به ازده کو، نو انشاءالله دا به په دغه خط کې دا الفاظ استعمالیږي. نو د الفاظو معنو کې مونږ دلته الفاظ لیکلي دي خو معنی لیکلي. نو الفاظو کې دی الرساله، رسالت چې دی که نه رسالتو خط ته وایي، خط دا مونږ چې چېرته چاته خط لیکو که نه دغې ته رساله وایي. الرسالتو خط، الرسالتو خط. لکه پلار خپل زوی ته خط لیکي، یا زوی چېرته بهر ملک کې دی خپل پلار ته خط لیکي، یا زوی په مدرسه کې دی خپل پلار ته د امتحان باره کې ټول احوال لیکي په خط کې، نو هغې خط ته رساله وایي. الرسالتو خط. الظرف، دا خط چې بیا مونږ کومه لفافه کې بندو که نه هغې لفافې ته الظرف وایي. ظرف، ظرف لفافه، الظرف لفافه، الظرف لفافه. خط چې پکې ږدي هغې لفافې ته ظرف وایي. او عنوان، عنوان پته چې په هغې کوم زموږ د کلي علاقې پته وي چې چاته زه خط لیږم د هغه د کلي علاقې پته به پې لیکم، نو هغې پتې ته ایډریس هم وایي. نن سبا دا انګریزۍ کې ورته ایډریس وایي، او مونږ ورته عام په پښتو کې هم پته وایو او اردو کې هم ورته پته وایو. عنوان ورته په عربۍ کې وایو. عنوان، ما عنوانو کا، ستا پته څه ده، ستا د کور کلي علاقې پته څه ده، نو عنوان. ټیک شوه. دع، دع معنی ده کېده، ما څه دا څیز دی ته ماته وایې چې دا کېده وه، یا زه تا ته وایم چې دا کېده وه، یا تا سره خط دی زه تا ته وایم دلته یې کېده وه، نو دع، دع معنی ده کېده وه. اردو کې وایي رک. الحضور، حضور حاضرۍ ته وایي، حاضري، حاضري. ټیک شوه. او عریضة درخواست ته وایي. مونږ چې کله د بیمار یو او خپلې مدرسې ته خط لیکو، درخواست لیکو، درخواست، نو هغه درخواست ته عریضه وایي. عریضة درخواست، عریضة درخواست، عریضة درخواست. ثم معنی ده بیا، ثم بیا، ثم بیا. بیا بل الفاظ نور راکړي. صندوق البرید، صندوق البرید هغه خط چې په کوم هغه بکس غونته لګېدلي هغه خط پکې ږدي. ټیک شوه. نو بیا هغې ته هغه ډاکیان راشي، هغه کولو کړي، هغې نه خط یوسي په ډاکخانه باندې بیا هغه ځای ته ولیږي، نو هغې ته د لیټر بکس هم وایي، لیټر بکس. او موږ ورته د خط بکس وایو، د خط بکس چې کوم بکس کې خلک خط دې ولیکلو، پته هر څه پې ولیکل او بیا په هغه بکس کې ور واچوي. ٹھیک شوه. نو هغې ته صندوق البرید وایي، د خط بکس. صندوق البرید د خط بکس. ٹھیک شوه. لیټر بکس ورته وایي. او دفتر الحضور رجسټر ته وایي چې کوم زمونږ حاضري پکې طالبانو اخلو که نه، یا استادان زمونږ حاضري په کوم کتاب کې اخلي، کوم رجسټر کې اخلي، هغې رجسټر ته دفتر الحضور وایي. حضور حاضرۍ ته وایي او دفتر رجسټر ته وایي. نو دفتر الحضور رجسټر، دفتر الحضور د حاضرۍ رجسټر، دفتر الحضور د حاضرۍ رجسټر. مدیر التعلیم، مدیر التعلیم زموږ په مدرسو کې چې څنګه ناظم تعلیمات دي، نو تعلیمات وي، دوه ناظمان وي، لس ناظمان وي، نو هغې ته ناظم تعلیمات وایي. ټیک شوه. ناظم تعلیم، مدیر التعلیم، ناظم تعلیم، د تعلیم ناظم، د چې کوم مدرسه کې تعلیم ترتیب وي، د کتابونو ترتیب وي، د هغې خپل ناظم وي. طابع یا طوابع، طابع یا طوابع دا هغه ټیکټ ته وایي. په خط باندې چې کوم په هغه لیټر په هغه لیټر باندې چې کوم هغه لفافه وي، په لفافه باندې به ته چې کله چاته لیږې خط، نو په هغې باندې به خپل یو ټیکټ وي. تقریبا نن سبا په 1.5 خوا شا کې دی، په 200 داسې به وي، هغه د قائد اعظم تصویر وي پې. هغه ټیکټ ته طابع وایي یا طوابع وایي. طابع یا طوابع ټیکټ ته وایي. چې په کوم په خط باندې ټیکټ لګي هغې ټیکټ ته دغه وایي طابع یا طوابع. طابع یا طوابع معنی سره ټیکټ، ټیکټ. مکتب البرید، مکتب، مکتب، مکتب البرید معنی ډاکخانه،
مکتب البرید ډاکخانه چې کوم ځای ته موږ خط ولیکو او هلته کې یوسو ډاکخانې ته او هغې سره څه فیس هم جمع کړو څه پیسې هم جمع کړو او په هغې به هغه خط باندې موږ هغه ټیکټ هم ولګو او بیا هغه ډاکخانه کې پرېږدو هغې بیا بل ځای ته رسوي چې کوم ځای ته موږ خط لیکلی وي هغه ځای ته بیا رسوي نو مکتب البرید معنا ډاکخانه مکتب البرید ډاکخانه مکتب البرید ډاکخانه یو ګورئ دی بل شاته سبقونو کې موږ لیکلی وو دعا معنا ده کیده او اضوع معنا ده زه ږدم یا زه اچومه ټیک شوه زه ږدم یا زه اچوم خط را سره دی هغه په بکس کې اچوم ټیک شوه نو اضوع معنا ده زه ږدم زه اچوم ټیک شوه خط په دغه کې اچوم اضوع الرساله في صندوق البريد اضع الرساله في صندوق البريد زه په لیټر بکس کې هغه د خط په بکس کې خط ورچوم ټیک شو اضع معنا ده زه اچوم یا زه ږدم ادعو معنا ده دا د واحد متکلم صیغه ده او دا اضعم د واحد متکلم صیغه ده واحد متکلم معنا زه دا کار کوم اضع معنا ده زه دعا کوم اضع معنا ده زه دعا کوم ادعو زه دعا کوم ادعو دا د امر صيغه ده ته دعا وکړه ادعو ته دعا وکړه دا د امر صيغه ده امر اسماء ما ورته مخکې ته لیکلي د اسم جمع ده اسماء اسم یو نوم ته وایي اسماء ډېر نومونو ته وایي ساعي البرید هغه ډاکي ته وایي ډاکي د ډاکخانې نه چې یو کس وي ډاکخانې خپل نوکر وي هغه نوکر د کورونو ته هغه کم خطونه لیږي هغه کس ته ساعي البرید وایي مونږ ورته ډاکیم وایو ډاکي او اردو کې ورته ډاکیا وایي ډاکیا د ډاکخانې نه خط راواخلي او ستا کور ته یې راوړي نو چې کم د ډاکخانې نه کم کس خط راوالي او ستا کور ته یې راوړي هغه ته ډاکي وایي ډاکي نو په عربۍ کې هغه ته ساعي البرید وایي ساعي البرید ډاکي د ډاکخانې نه چې د ډاکخانې والا نوکر وي د هلته نه خط راوالي ستا کور ته یې راوړي ستا په پته باندې نو هغه ته ساعي البرید وایي ټیک شو جی نو دا زموږ د الفاظو معنی وي د 28 نمبر درس نو انشاءالله عمده الفاظو دا معنی چې اول ښه مضبوطې یادې کړو نو عمده الفاظ به زموږ په خط کې استعمالیږي نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام